قدرمنو لیدونکو سلام. افغان سوداګر د تورخم دروازې په اړه د پاکستان د صدراعظم څرګندونو ته هیله دي. عمران خان ویلي هڅه کوي چې تر راتلونکو 6 میاشتو پورې دا دروازه د 24 ساعتونو لپاره پرانیستې وي. افغان سوداګر وایي دا کار به دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ برخه کې د ستونزو له حل سره مرسته وکړي او سوداګریزې اړیکې به ورسره پیاوړې شي. خو دوی وایي دا دروازه باید په دایمي توګه پرانیستې وي او نه دا چې پاکستان ترې د سیاسي وسیلې او فشار په توګه ګټه واخلي. نننی ډایالوګ کې په همدې موضوع غږیږو. په دې بحث کې راسره د ایکو سازمان د سوداګرۍ خونو عمومي رئیس ښاغلی ازرق حافظي میلمه دی. حافظي صاحب په خیر راغلی زموږ بحث ته. د سوداګرۍ خونو د افغانستان مرستیال خنجان الکوزي او بعض نورو چارواکو د پاکستان د صدراعظم د څرګندونو ته خوشبیني ښودلې، هرکلی ویلی او هیله یې ښودلې ده چې دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې ښه شي. تاسو میلمه ناسته یې، ګرچه په عمل کې تر اوسه څه نه دي شوي، تنه یو ژمنه کړې عمران خان. د لوی خدای په نامه او د سلام او احترام په تقدیمولو سره تاسو ته درنو همکارانو ته او همدارنګه ګرانو لیدونکو ته دی. وعلیکم السلام. په طبیعي توګه د پاکستان اقتصادي جغرافیه زموږ د اقتصادي جغرافیه دوام ده او د منځنۍ ایشیا جغرافیایي موقعیت او لوکیشن تر یوروشیا پورې زموږ سره نښلول شوي دي. همدارنګه د چین او ایران سرحدونه او بندرونه دا ټول د یو اقتصادي جغرافیه یو برخه ده. همدا ترڅو چې دا لارې خلاصې نشي او موږ خپل طبیعت ته بیرته ونه ګرځو، دا مشکلات او لانجې له بینه نه ځي. دا چې عمران خان دا تصمیم نیولی دی دا ښه کار دی، اما دا کافي نه دی. کافي نه دی. موږ هم په ایکو کې دا تېره غونډه کې هم ما دا یاده کړله چې د اکانومیک ریجنل کوپریشن یا انټیګریشن یا همګرایي منطقوي اقتصادي دا د ټولو په ګټه دي. مثلا ما دا د پاکستان هیات ته چې د هغوی د رئیس عمومي اتاق د فدریشن د اتاق تر مشرتابه لاندې و، دې ته مې یادونه وکړله چې افغانستان د زیرمې څخه ډک هېواد دی او تاسې د بریتانیا د اشغال له وخته سنتي هېواد یاستئ، خام مواد نه لري، سکیل یا پوه صنعتکار خلک لري، خپل د اړتیا وړ خام مواد تاسو د استرالیا څخه واردوئ، د چین څخه واردوئ، د اوکراین څخه بیا نیمه خام مواد راوړئ، دا د اوسپنیز شیان. راځئ چې د مشکلاتو باندې غلبه وکړو، لکه ورونه لکه چې موږ په تاریخ پاتې شوي یو. راځئ چې خپل امکانات سره یوځای کړو او هغه شی چې هر هیواد کې چې ګټور وي هغه هلته تولید کو او بیا د خلاصې دروازې باید ولرو. د بل په مقابل د طبیعت باید دریغ ونه کو. د مثال په توګه ستاسو لوکیشن یا موقعیت اقتصادي جغرافیه دغسې دي چې لنډه لاره د هندوستان لپاره دی او تاسو دا لاره بندوئ موږ ته 1000 کیلومتر د کابل څخه تر امرتسر ستاسو له لارې لار ده. موږ مجبوري یو بیا لاړ شو مثلا 100 کیلومتر تر چابهار، بیا د چابهار څخه بیا مثلا 2-3 زره سمندري لار وو، بیا لاړ شو بمبئی ته یا مثلا بل ځای ته. که موږ ته تاوان راړي خپل هم تاوان ګوري. نه، خو تاوان دوی په دې ویني چې په میلیون، ما ورته ویلي چې ما په میلیونهاو ټن د زمونږ د رنګه فلزات چې لرو د هندوستان ته ضرورت دی، نور هیوادو ته ضرورت دی. موږ دا انتقالولی شو، که نشي په الوتکه کې خپل کار کولی شو. لکه چې اوس مې وکړل، دا خو طبیعي نه دی چې موږ پاکستان چې د یو شپې لاره ده تر امرتسر ته هندوستان پورې او موږ په الوتکه کې دا شیان واستوو او ګران په 10 چنده قیمت. ولې؟ خو ځکه چې تاسو لار نه خلاصوئ. نو تاسو اوس دلیل څه دی چې پاکستان هم دغه ستونزې درک کړي بالاخره
او که نور څه عوامل شته ده چې خو اصلا خو په طبیعي توګه دا کچېرې په خپل سر دا مسایل موږ پرېږدو سوداګرو ته دا لارې باید خلاصې وي دا لار خلاص باید وسیږي د پاکستان د منځنۍ ایشیا لارې باید خلاصې وي د ایران او د چین لار موږ ته خلاص وي او په دغه کې ټول ګټه کوو دا ستونزې چې پیدا کېږي مثلا موټر په هفتو هلته درېږي په بندرونو کې نو دا څه ګټه تیل خوري خلک وزګار پاتې کېږي قیمت د تمام شد دغه جنس پورته خیږي په دې چې تر څو چې سیمه ییز اتصال نه وي د ټولې سیمې د ودې دپاره څه هیلې نشته دی او ما زه کله چې دا د اتاق عمومي رئیس وم موږ یو پروګرام امریکایانو سره درلود په نوم د اروزي معنی دغه و چې په دا سرحدي سیمو کې ګډ کارخانې جوړوو پاکستانی کاریګر هغه ماهر کاریګر او افغانان کم چې دا سکیلد نه دي یا په اصطلاح دا روزل شوي نه دي هغوی په میلیونها وادي کاریګران لري لیکن ډیر بااستعداد خلک دي ډیر غښتلي خلک دي او خام مواد لرو تاسو یو څه ټکنالوژي لري د بریتانیا د وخت څخه راځي چې په ګډه سره تولید وکړو ټول دنیا ته جنس صادر کو په میلیارډ ډالر دا امکانات شته ځکه چې یوازې زمونږ د اوسپنې زیرمې تقریبا 50 میلیارډ ټن ته رسیږي که په کال کې موږ 50 میلیون ټن هم تولید وکړو یو زر کال په کار دی چې دا زیرمې خلاص شي نو راځي چې په ګډه سره کار وکړو د همګرای اقتصادي پر بنسټ د دې ترڅنګ بعض اقتصادي شنونکي او اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې ولید د 2014 او 14 کلونو چې دوی تورخم کې ستونزې جوړې کړې دي افغانستان سره د اقل سوداګري 80% راټیټه شوې ده میلیارډونو ډالرونه 8 میلیارډونه اوس نیم په نیمه سوداګري راټیټه شوې او د دې ترڅنګ ویل کېږي چې د چین فشارونه هم دي ځکه هغه اقتصادي کاریدور چې د دوی دی او بیا چین غواړي افغانستان هم د هغې برخه وي دا عوامل به هم د دې لامل شوي چې د پاکستان صدراعظم د داسې یو پرېکړه کړې وي خو ډېر دلایل ورته شته د دوی د غلط کارونو لپاره هم ډېر دلایل وو چې غلط دلایل وو اوس د ښه کار لپاره هم زیات دلایل شتون لري یو یې دغه دی چې د دوی خپل اقتصاد ډېر مشکلات سره مخامخ دی او کچېرې دوی موږ سره د ټینګ ونیسي او دروازې بندي کړي اول ګام کې دوی ضرر کوي دوی د افغانستان لپاره ډېرې کارخانې لري هلته د اوسپنې کارخانې لري د سمنټو کارخانې لري د خوراکي موادو کارخانې لري تقریبا په دغه تیر 2 کلونو کې کم له کم 1 لک پاکستانی کاریګر چې افغانستان لپاره تولیدول هغوی وزګار دي ډېر سوداګر دیوالي شول ډېر خپل پیسې او شتمني له لاسه ورکړل کارخانې په تپ درېدلې دي نو دوی ته پکار دي دوی ګټه مونږ وار ورته ویلي دا مونږ یو ګډ اتاق هم لرو افغان پاک چمبر په دې کې مونږ یاد کړی دي دا پاکستانی اړخ هم دا منلي دي چې د دوی حکومت ګرم وي هغوی هم خپل زور اچولی دي او د پاکستانی سوداګر او د ترانزیت والام فشارونه په حکومت راوړي دي او بل دا چې نوې انکشافات دغه دي چې دوی ګمان کول چې هر څه دوی وکړي امریکا دنیا ورسره مني او دنیا ورته اړ دي یا افغانستان ورته اړتیا لري اما برسېره شو چې نه موږ داسې نه یو مثلا د دوی رسمي او غیر رسمي سوداګري تقریبا په کال 2014 کې 15 میلیارډ ډالر ته رسیدلی وو هغه ته زیات وو د دوی صادرات افغانستان ته او زموږ صادرات هغوی ته 200 میلیون ډالر شاوخوا یعنی اما اوس مهال دا 1400 میلیون ډالر ته رسیدلی تقریبا 10% د پخوانۍ سوداګري تر دې څو هم کم دي زموږ راکړه ورکړه دوی سره نو دوی په دې باندې پوه شوي دي چې اول دوی په خپل غلط سیاستونو کې ضرر کوي بیا منګه او دا د وان منټالیټي او ذهنیت داسې بدل شوي دي چې حتی دوی تصمیم نیولو یو وخت چې د هیڅ پاکستاني شی نه رانیسي او دا زور دا اسانه خبر نه ده او افغان ملت دا کولی شي دا کار وکړي او ښه په دې دي چې اوس ښاغلی عمران خان د پاکستان صدر اعظم دا ویلي او نور هم دا ویل چې موږ دا ویزې ډېر اسانوو او حتی ویزې رفع کوو او که چیرې افغانان ومني دوی به بېله ویزې او بېله
پاسپورت یو بل هیواد ته خالی په تذکرو کې تاک او راته کولی شي. ازرق صاحب تاسو څومره مطمئن یاستئ چې پاکستان به دا ځل صادق وي ځکه دوی پخوا کله چې خپلې ګټې اړتیاوې وه د هغې د مخه به یې دروازه پرانستې وه بیا چې کله غواړي په حکومت باندې فشار راوړي بیرته به یې تړله حتی مریضانو ته اجازه نه ورکوي صادرات خو څه کوي چې تیر شي. دا ځل خلکو سره همدا اندېښنه شته ده که 24 ساعته به یې پرانستې وي اما کله چې زموږ صادرات ورځي یا د میوو نور دي تعرفې به پرې وضع کوي یا به نور محدودیتونه پرې وضع کوي دا اندېښنې شته دی؟ نه زه په دې باور یم چې افغانستان انشاءالله لا پسې غښتلی کېږي او اوس که چیرې دا سوله راشي او افغانان ټول سره یو شي ډېر پوتنسیال او ډېر قدرت او ډېر نیرو ایجادیږي او د هیڅ چا زور په موږ باندې نه رسیږي او زموږ شتمني د خدای په فضل ډېر زیات دی. موږ دا ټول منطقې ته اوس خام مواد ورکولی شو پرته له الماس به دا ټول شیان چې په جدول د مندلیف شته دي دا ټول ترکیبات په افغانستان کې شتون لري او په ډېر فراوانه توګه موږ رنګه فلزات لرو موږ د تیلو او غاز ډېر ستر زیرمې لرو چې تر اوسه ګټه ځینې پورته شوي نه دي. ډېر ښه لوکیشن لرو چې د منځنۍ ایشیا او جنوبي ایشیا ترمنځ موږ ترانزیت لار لرو او د شرقي او غربي ایشیا ترمنځ دا لوکیشن زموږ ثروت دی او زموږ با استعداد خلک چې دوی د تمدنونو په جریان کې د دوی مزغه او د دوی دیني وده کړی دی او د دوی په وینه کې دا استعداد شتون لري نو دا زموږ ثروت دی او چا زموږ بدبختي دا و چې د ټول امکانات موږ تباه کړل. یو هغه هم دا چې همدغه استراتیژیک او مهم موقعیت د افغانستان د دې بدبختیو یو لامل شوی دی ځکه د سیمې هیوادونه حتی نړیوال ځواکونه چې دلته راځي غواړي په دغه ځای واکمن اوسي یا د اقل د پښې ځای ولري. فکر نه کوئ چې دا سیالي به دوام پیدا کوي؟ پاکستان تل تورن شوی دی چې دغه سیاست یې په مخ وړی دی او ټول هم ناکام شوي دي په دا ټول هر څوک چې د افغانستان په هکله بد نیت لري دا تاریخ ښودلی دی چې دا بالکل په خپله تباه شوي دي. شوروي اتحاد و که انګلیس و بریتانیا و امپراتوري بریتانیا په افغانستان کې ختم شو. اولین ګشت ماتې سره دلته مخامخ شو په ټول امپراتوري د بریتانیا 300 کاله دوام وموند او په 300 کالونو کې یو وخت هم دا شکست نه لیدلی او ما دلته 3 ګشت شکست وخوړ او بل اخر اخري ګشت د دې تغیر د امپراتوري ټول شو. شوروي اتحاد یعنی لویترین قدرت د اقتصاد د دنیا لویترین نظامی ځواک د دنیا او یو منسجم یوازې 15 میلیون د کمونیست ګوند اعضا وو ټول سرتیري وي اما دلته په ګوندو شول. پاکستان خو د دوی په پرتله هیڅ هم نه دی. پاکستان ناکام شو هغوی هم دا هڅه کړې ده ډېر وایي د طالبانو رژیم ته نه پاکستان خو وایم چې هیڅ هم نه دی په دې چې نه دغسې زبرځواک دی نه دغسې شتمن دی نه دغسې غښتلي نظامي قوت دی نو په دې خاطر موږ ته پکار دی او پاکستان ته پکار دی چې د وروري لاره غوره کړو او زموږ د ټولو ګټه په دې کې دی چې موږ یو بل سره د ورونو په حیث هغه پاتې شو او اوس زه ګمان کوم چې دا د سولې خبرې پرمختګ کړی دی او د دنیا نظر هم ګرځېدلی دی. دنیا اوس پوه شوي دی چې خنډ په دغه مسایل کې څوک دی په منطقوي مسایلو کې څوک معنی دي انکشافات دي څوک دي چې د سولې پر ضد دي څوک دي چې خپل ګاونډي هیوادونو ته کړکېچ جوړي. نو په دې خاطر باندې زه یقین لرم چې مساعد شرایط رامنځته شوي دي او دا چې عمران خان دا کار کړی دی موږ ځینې درناوی کوو استقبال کوو او موږ هم ورته امتیازات ورکوو. تاسو مخکې وویل چې یوازې دا کافي نه ده باید نور اقدامات هم وشي. څه کیدی شي نور پاکستان چې نور اسانتیا رامنځته کړي څنګه چې تاسو وویل چې مرکزي آسیا او سویلي آسیا او شرقي او غربي آسیا سره وتړل شي د افغانستان؟ خو واقعیت هم دغه دی چې دا منطقه یو واحد اقتصادي زون دی چې مرکز او پایتخت افغانستان پاتې شوی دی. دا نوې نه دی. تاسو په منډیګت د قندهار کې چې دا لرغونی اثر پیدا کیږي د ټول د هغه وخت
پیسې هلته شتون لري، سکې هلته شتون لري. معنی دا چې هلته مرکز د بینالمللي تجارت و. یا په بدخشان د واخان د بدخشان کې یا سنگ چارپاره په نوم یو ځای دی، یا په د ازرسموچ کې په د خلم تاشقران ولسوالۍ د مزار په دا ټولو کې، یا په حداد د جلالاباد کې، یا په غزنی کې، په لوګر کې په ټول ځای کې دا اثار موندل شوي دي چې دلته د ټول دنیا هغه موجود سکې دلته سره ټول شوي دي او اوس موندل کېږي. نو معنی دا چې موږ د پخوا څخه یو بینالمللي ترانزیتي زون اوسېدلي یو، او دغه اړخونه یو هندوستان و، بل اروپا و، یو چین و، بل کاشغر څخه تر یوروشیا پورې. نو دا ټول اوس هم شتون لري. افغانستان هماغه موقعیت لري اوس هم، د ټول لپاره ډېر ګټور، آسان، لنډه لاره ده. نو پکار دی چې موږ د اروپا د اتحادیې څخه څه وکړو، زده کړه وکړو. هغوی دوه نړیوال جګړې ترسره کړلې، ډېر یو بل سره دښمنان و، هیڅ یووالی نه درلودل، دوی نه مشترک قوم درلودل بل سره، نه حال دا چې هر یو اسلاویان و، یو جرمنیک و، یو بل فرانسوي و، ګولان و، دا خلک سره نښلولي و، دا هر وخت سره جګړې کولې. یو په د آخر په د یو شلم پیړۍ کې دوه جګړې 110 میلیون انسانان ووژل او تپي کړل، ټول ښارونه یې تباه شول، 2000 کلي له بینه لاړ. اما دوی اوس یو سرحد لري، یو هیواد دی. نو ستاسو د وینا جاجه واقع دا ده چې د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه اوس دې نتیجې ته رسېدلي چې د دوی پرمختګ هغه کې اقتصادي دی، سیاسي دی، که له اړخه دی په افغانستان پورې تړلی دی، او تر څو چې دلته امنیت نه وي او دغه لاره پرانستې نه وي، دوی هغسې اقتصادي وده نه شي کولی چې هیله لري. نه، څو شیان دوی ته برسیره شو. یو دا چې افغانستان هغه هیواد نه دی چې له بینه ځي، هغه هیواد نه دی چې چا نوکر شي او مزدور شي او غلام شي، دا نشي کېدلی. او دا ورته پته ولګېدل چې په ډېر بد حالت کې افغانان بیرته ژوندی کېږي. تاسو دا داخلي جنګونه وګورئ، دا پریشانی د خلکو وګورئ، دا ویجال ښارونه وګورئ، بیا هم افغانستان په خپل پښو ودرېدل او لکه سیمرغ برته اوچت شو، په اسمان کې شو، او هغوی په خپل ځای کې پاتې شول. دا څه وګورئ په تاریخ د هیوادونو کې دا 15 کاله یا 16 کاله یا 13 کاله هیڅ هم نه دي چې بیا هغه هم 3-4 کاله اوس په تب درېدلي یو. موږ په دا 10-12 کال افغانستان څیرې ته وګورئ. یو ګشت یو کیسه درته وکړم، یو چا راته ویل چې والله زه ډېر د دې څه یم چې یو ګشت بیا دغه جنا مارکیټ وګورم په اسلام آباد کې. مال چې ولګول چې یو نستالوژي درلودل په دې حساب چې مخکې تللی ولته دغسې ورته ښکارېدل لکه چې پاریس. اوس چې ورغی ویل چې تر دې څخه ګلبار سنتر ښه دی، تر دې څخه خو د صافي لندمارک ښه دی. پخوا خلکو هماغه لیدلي او فکر یې کاوه چې ټوله دنیا او ټول پرمختګ ټول شیان دلته ویجال و. مثلا د وران کابل څخه چې یو نفر پېښور ته هم ته هغه لکه پاریس ورته ښکارېده. یعنی بیا ما ورته ویل چې نه، افغانستان ډېر پرمختګ کړی دی. تاسو په ذهن کې ځینې شیان لرئ چې ګویا دغسې دی. هغه ویل چې نه، دا به خراب شوي، دا هغه جنا مارکیټ نه دی، نه هماغه دی، خو منتها ستا ذهن اوس بدل شو چې په کابل کې داسې شیان لرو چې مخکې موږ نه درلودلو. نو افغانستان د دې عرض کوم د دې وړتیا لري چې ډېر پرمختګ وکړي او انشاءالله پرمختګ کوي. د بلجیم مثال موږ ورکوی شو، اروپا کې په هغې باندې د شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ډېرې ستونزې وي، او بالاخره چې هغه کله د عدم مداخلې هغه اصول دوی سره ومنل او توافق یې پرې وکړ چې مداخله به دلته نه کوو. په اروپا کې اوس زړی دی، د ناټو مرکز دی. په افغانستان کې هم دا شته دی چې دا هیله شته چې ګاونډي هیوادونه د دغسې یو اجماع ته ورسېږي چې دغه هیواد کې به د ستراتیژۍ عمق لکه پاکستان چې تعقیبوي نه به یې تعقیبو، ټول به یو بېطرفه هیواد په سترګه ورته ګورو. نه، بېطرفه خو موږ نه شو پاتې کېدلی، موږ طرف یو. هغه دوران تېر شو چې موږ عایق په حیث د امپراتوریو ترمنځ اوسېدلو. اوس هغه شی نشته دی. موږ اکتیف فعال مرکزي رول لوبوو، او دا مرکزي رول زمونږ تر بلجیکا څخه هم ډېر مهم دی، ځکه چې دلته په دغه سیمه چې موږ اوسېږو
هندوستان دی، چین دی، پاکستان دی، بنگلاديش دی، هغه د سارک هیوادونه دی ایکو هیوادونه دي. دا ټول چې تاسو سره وګڼئ دا د دنیا تر نیمایي څخه زیات اقتصادي تولید کوي او تر نیمایي څخه نفوس په دغه سیمه کې زیات دي چې راکړه ورکړه کې زموږ له لارې. نو په دې خاطر موږ تر بلژیکا څخه ډېر مهم یو او بل دا چې هغوی خو یوازې همدغه یو څو هیوادونه دي چې بیا د بهر له لارې بیا برېټانیا سره نښلوي. اما دلته موږ نیمایي نفوس د دنیا سره وصلو او په دې خاطر د افغانستان اهمیت ډیر زیات دی او دنیا په دغه باندې پوه شوي دي او زمونږ ګاونډیان او منطقوي هیوادونه هم په دغه باندې پوه دي. اوس په دغه جنجال کې سره اخته دي چې خپل برخه ځینې واخلي. اما موږ وایو چې دا د تقسیم وړ نه دي چاته. موږ به دا وساتو ټول څخه بیا میلمه پالنه وکړو په ډیر احترام سره دی راشي اما زمونږ موجودیت او زمونږ حق حاکمیت پر رسمیت وپېژني. مننه حافظي صاحب. اوس د افغانستان دپاره څه پکار دي؟ په کور دننه اهمیت یې دغومره دی لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه. راتلونکي دپاره څه پلانونه باید څه په نظر کې باید وساتل شي چې دغومره مهم موقعیت هم موږ لرو او له دې ښه ګټه واخلو؟ اول خو باید یو مقتدر ملي دولت ولرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې د افغانستان په استازیتوب په دنیا کې نمایندګي وکړي. او دوهم دا چې موږ د راتلونکي لپاره باید خپل اساسي خطوط، اساسي کرښې د اقتصادي ودې، د سیاسي ودې او د بین‌المللي مناسباتو باید ولرو. چې اوس دستي نشته دغه شی نه او که سوله کېږي او راتلونکي هغه دپاره به ستاسو وړاندیز همدا چې کار باید پرې وکړي په دې باندې؟ تاسو ته زه عرض وکړم چې اوس ما خو هر وخت ویلي د ستاسو د همدغه تریبونه څخه چې دغه حکومت خو زما ټول دوستان دي اما ډېر نیوکې په دې باندې ورباندې لرم چې دوی ملي وخت افغانستان ضایع کړل. موږ حق نه لرو چې ملي وخت ضایع کړو. ملي وخت دغه دی چې د فقر د له بینولو لپاره مبارزه وکړو، د خپل د مثبت موقعیتونو څخه ګټه باید پورته کړو، باید خپل اقتصادي وضعیت ته بدلون ورکړو، مثبت کار ځای باید ایجاد کړو، د خپل منطقوي سیاست او بین‌المللي سیاست لپاره باید دکتورین ولرو. دا ټول کارونه پات شو، دوی په دې باندې لګیا وو چې دا څوکۍ ستا شو، دا څوکۍ زما شو، دا ټول 4 کاله وخت ملي په دې باندې دوی ضایع کړل په دسیسو چې یو بل سره ووهي. او بل دا چې کله چې دوی د شرکت سامي جوړ کړ او دا یې وویشل مسؤلیت لا بین لاړ. د مثال په توګه یو نفر وزیر و د یو الخ لخوا، دا وزیر د رئیس جمهور څخه اطاعت نه کول، د رئیس اجرایي څخه اطاعت نه کول، د معاون څخه اطاعت نه کول، ول چې هغه نفر چې زه مقرر کړی وم زه د هغه نوکر یم. ځوابګوی هماغه ته او نوکر و ځوابګوی څه کوي او په دې خاطر باندې د فساد مخنیوي هم چا نه شو کولی. کله چې تا ویل چې دا باید لرې شي هغه ویل چې دغه سهمیه دي، دا تعصب دي، تبعیض دي، دغه شی. نو زه غواړم چې یو موتی دولت، مقتدر ملي دولت چې پر قانون باندې ولاړ وي او تکیه ولري باید را ایجاد شي. او دغه علم اوس ځکه ډېرې دي چې د سولې خبرې هم لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه او هغه پوتنشل هم چې افغانان لري ورته نو ویلې شته دی چې انشاءالله امیدوار یم چې بیا داسې د مقابلې سیاست ایجاد نشي. د ځینې خلک چې څوکۍ کې ناست دي دوی داسې ونه کړي چې خپل د څوکۍ لپاره افغانستان جار کړي، افغانستان قربان کړي. دا باید ونه کړي، کنه بیا په تاریخ کې دوی ډېر شرموونکي موقف به ولري. نو زما غوښتنه دغه دی چې که د سولې په تامین کې قرباني ورنکړو سوله نه راځي او دا مینه په څوکۍ باندې او په شتمنۍ باندې دا باید د دې سبب ونشي چې افغانستان د تل لپاره د جګړې او د کلکیچ او د جنجال مرکز وي. مننه ډیره زیاته حافظي صاحب چې راغلی. مهرباني. سلام. درنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه د موږ سره